الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة والسلام على أهلها. أما بعد، فقد قال إمام علي نقي عليه أفضل الصلاة والسلام: لولا من يبقى بعد غيبة قائمكم عليه السلام من العلماء الداعين إليه والضالين إليه والضابين عن دينه بحجج والمنقذين لضعفاء عباد الله من شباك إبليس ومردته ومن لخاء النواصب، لما بقي أحد إلا ارتد عن دين الله. محمد وأهل بيت محمد صلوات الله. منصوبه ده دوريزا امام تاسو لسم امام پسې ګرچې چې هم اظهار وکړلو، خو فرق نه کوي. بالاخره کوم څه شوق ولا حضرات وي، ائمه معصومین و فرامین و شوقین وي، هغه وخت نه کسي، ټیم ته نه کسي، خپل مصروفیات ته نه کسي، هغه کم ویل نه وي، هغه زیات دي خپل ځکه. معیار مجلس کی افراد و زیادائی نده، معیار داده چه انسان خو ایمان جذبه سره ولو کم ویلی نوی مجلس کی شریک وی. خوب ابتدا کی صرف اول امام لکه څنګه مخکې سلسلو مجلس کې هم انداشه وزن امامان دي څوی زندگی نمو کما حقه خبر نه ولادت کله شوه ده او زندگی څنګه تیر شوی ده. بالاخره امام حسین علیه السلام، امام علی علیه السلام، امام حسن علیه السلام، څه حدا پورې امام صادق امام باقر علیه السلام نه څه حدا پورې خبر یو. خو د منځ کې د کوم نور امامان پته کیږي دوی نه ډیر حدا پورې مو جاهل یو. حالانکه دا هم د مو زمانه د مو امامان دي، دوی سیرت هم مو د لپاره حجت ده. پکار ده سه غوی سیرت نه خبرو، زندگی نه خبرو، تا دستی دوی زندگی نه اکم درسونه ما و تا دو پردی اغا مو واخلو سبق تنا حاصل کن. ویلی چه لکه څنګه یو مجتهد یایی چه امام تاسو معصومینو کم 250 سال زندگی کری ده. در طول 250 سال زندگی مجموعی زندگی دیو انسان کامل زندگی ده. دینا هر قسم تا قیام قیامت پوری څنګه شرایط احوال د زمانی پیدا وشي ته تنا درس اخستلی شي. لذا هر امام زندگی کې داسې پهلوان موجود دي چې هغه ما او تا دپاره درس اخستلی پهلو دي. دغه امام ما او تا لسم امام ابوالحسن علی النقی الهادی علیه السلام باندې مشهور ده. روایتونه مختلف دي. روایت په مطابق ذوالحجه 15 ذوالحجه باندې تولد شوه 212 هجری قمری مدینه سوریا محله کې شهادت خبرې کې انده یو روایت انداده چې نن ورځ باندې شهادت شوه ده. 220 هجری قمری وڅ امام اتو کولو امامت ورته ملو شوه ده. یعنی ابو امامانو نه وړکالی کې بچپنه کې امامت ورته ملو شوه ده. یو امو ته لسم امام ده چې اتو کولو وڅ امامت مسند باندې کې نستو. 33 ساله امامت کړي ده امام. 41 سال عمر وو. څو میاشتې څه سن 254 هجری قمری کې اخیری بنی عباس او خلیفہ هغه په لاس زهر نوش کړي دي او شهید شوی دی. سامرا کې هم د امام روضه مبارکه موجوده ده. امام چې کوم خلفاو سره بنی عباس او دور کې زندگی کړي ده، هغه معتصم هارون رشید زمان و بالاخره امین مامون خلافت کړي ده. مامون نه بعد معتصم ته ملو شوی ده. معتصم اول خلیفہ او چې امام دی دور کې زندگی کړي ده، هغه نه بعد واثق وو. دغه معتصم زوای وو. بیا اوس متوکل وو، هغه هم د واثق ورور وو. ټول نه زیات امام صلی الله علیه امام عمر تیر کړي دي، متوکل زمانه کې تیر کړي دي. 15-16 سال عمر د امامت امام تیر کړي دي د متوکل عباسی
بادشاہ دور کی متوکل عباسی د بنی عباس و خشن ترین ظالم ترین بادشاہ تیر شوه دی اندی دور کی ټولو زیات قتل عام اندی دور کی سووارې کربلای معلا زیارتونه ړنګ شول السونه خپې سپرې کېدل زیارتو ته به خاص تلل غیر د متوکل دور کې و دین بعد منتصر د څه هغه متوکل زوای و اغه بعد مستعین هغه د منتصر زوای دی بیا معتز اخیری خلیفہ او څه امام دی دور کې زندگی کړی دی خصوصیات یا ډیر دي خو امام کوم زندگی څه کوم دور کې کړی دی ظلم او جور ډیر زیات شوی و دی دور کې درباریانو بچیانو وزیرانو هوسرنه شهوترنه شراب نوشه کې مجلسو کې د شرابو جواره کې د شیو کې ډیر زیات مشغول وو ز فرصت شو ز بوشه ته شرام کوم د مجلسو حواله سره دین علاوه یو خصوصیات د امام دور دا و څه علویانو قیامونه ډیر زیات کېدل ویلې څه بنی عباس ډیر سخت ظلم کول اهل بیتو منون کو سره شیعه سره خصوصا علویانو سره یعنی سادات سره هغه به بار بار پڅیدل قیام به کولو تقریبا 270 هجری قمری تاریخ کې رغلی د 18 قیامونه شوي دي 18 انقلابونه پڅیدلې د څو کالو کې خو اکثر قیام او انقلابونه به ناکام کېدل کامیابیدل بنا څو وجوهات هم شته دي تاریخ ذکر کړي چې د قیامونه ویلي کامیاب نه کېدل امام دور کې پابڅیدل ظالم او جابر حکومت په خلاف خو بیا به ناکام شول وجوهات دانی څه یو خو رهبریت ناکام رهبریت او قیادت ضعیف او کمزور وو دغه کسانو به قیادت کول څنګه بل کمزوري وو یعنی 100% اسلامی قیام او انقلاب نه وو ځکه امامانو تایید نه کول سم امام بیا ډیرو قیام او انقلاب او تایید نه کول او دین علاوه یو شایدا و څه کوم مبارزین او مجاهدین وو هغه هم اسلامی اهداف نه لرل معمولا بل راتنګ شول ظلمنا قیمتینا مهنګینا ماحولنا قوانیننا راپابڅیدل خبر بنو صحیح اسلام اهدافنا اهل بیت کوم مقام دی اهل بیت حق نه اهل بیت حق غصب شوی دی خلافت په کار دی اهل بیت ته ملوشي خو قیام به وکو پابڅیدل څه صرف څه روټي کپڑا مکان د پر قیام وکي نو بیا د مذهب څه کار دی ځکه امام به هم دغه قیامونه انقلابونه څه کېدل حمایت به نه کول اکثر یو صلوات خاتم محمد و علی محمد لذا چونکه ډیر زیات بنی عباس و طرف نه ظلم و جور و ډیر زیات پریشر ډیر زیات دباو ډیر زیات امام ته مشکلات جوړ کړي وو مخکې مو دا نقطه ذکر کړي و چې تاسو اتم امام نه بعد امامانو زندگی وکړي انام امام لسام امام ولسام امام زندگی ډېری محدود شي وي یعنی کم عمرو کې شهادت ته ملاو شوی دی هر یو امام ته انام امام ته 25 سال کې شهادت ملاو شوی دی نو نور امامانو ته واجه اندام ډېر سخت ظلم او ډېر سخت حالات سخت یو امام باندې هر طرف لیارې تان کړي وي باندې کړي وي لذا امام څه کوم خپل فریضه ګڼله ذمہ داری ګڼله کې نه نستو تنه ذمہ داری دغه حالاتو کې هم امام ادا کوله هغه دعوت سے امام خاص کر متوکل زمانه کې و څنګه ډیر خشن او ظالم او جبار انسان وو ایدی وزیر د عبید الله ابن یحیی بن خاقان صدا وزیر به هم بار بار علویان و سادات و امام نه شکایتونه به بادشاہ ته کول متوکل ته لذا امام مخفی پوشیده انډرګراوند اکټیویټیز فعالیت شروع کړلو دا څه مذهب تشیع بقی پاتې شي دا څه مذهب تشیع ته تسلسل ملو شي مختلول شي تاسو اندازه ولګوئ دومره زیات یعنی شدید سخته و چې کوم کس به معلوم شو چې دغه اهل بیت محب دی محبت ورسره کوي اول به مال او منال ته نه قبضه کړلو
ضبط بکړلو ته نه. هغه نه بعد بیا کاس راونیوللو کاتاکاتو واسې وې قاتل بکړلو زندان ته مې واچولو. یا یې چې واورېږي امام سره یو کس شهراه کې یو روډ باندې روان دی، مولا ته نه پوښتنه وکړه لسم امام اجاز وایي آیا د شریف کا شرف راغلی دی هغه وایي؟ هغه ورته ویل یا امام زه د دغه سړي زوایم څوک نه ماته واخیستله. بیا د امام نه سوال وکړلو پوښتنې ته شروع کړي. امام د فورا ورته یایي ورته ویل څه غلی شه سکوت اختیار که د کوم شهراه باندې روډ باندې روان یو خطره زیاته دی. یعنی عمومی روډ کې امام سره روان وي هم هیڅوک مانه و امام به هغه ځکه اظهار نشو کولی چې زه څوک یم، خپل مثلا ځان تشخص و انټروډکشن تعارف نه کولو دومره زیات. حتی کومو کسانو به چې امام ته خمس و سهم امام و وجوهات شرعیه نظرات و هدایا و تخفیر استولی هغه هم ډېر مشکلاتو سره امام ته راتللی. یا یو رویه چې ما قومنا اموال و مال و منال وجوهات شرعیه روان کړي وو قوم والا خلق والا لیارې کې وام چې امام پیک قاصد را ورسېدو ما ته دی چې امام طرف پیغام تا ته دا دی چې د کوم اموال و وجوهات شرعیه د امام ته روان کړي دا واپس کا. موقع مناسبه نه دی، وخت نه دی ما راوړه اوس هغه اموال وجوهات شرعیه ور باندې واپس کړل. واجه څه وه؟ حالات دومره زیات سخت وو، جاسوسان دومره زیات وو، امام باندې دومره زیات کنټرول وو. اندازه تاسو لګوای شو دور اندازه ولګوئ. لذا اصل چې ما کوم موضوع ده چې تاسو اذهانو ته دا شی زه منتقل کوم هغه دا چې امام دغه دور کې چې دومره زیات پریشر، دومره زیات دباو، دومره زیات مشکلات امام څه کړي وو؟ آیا لسونه یې تړلي وو کور کې ناست وو یا نه څه سیسټم جوړ یې کړی وو، یو نظام یې جوړ کړی وو؟ نه، بلکې امام یو نظام قایم کړی وو، یو سیسټم یې جوړ کړی وو چې هغه سیسټم نن ورځې پورې قایم و دایم دی. هغه سیسټم د وکالت والا سیسټم وو، هغه سیسټم د نیابت والا سیسټم وو، هغه سیسټم د علماو نظام وو چې امام هغه دور کې د دې بنیاد کېږدولو. امام زنده دی ما سے، امام موجود دی ما سے حاضر دی. دینا بعد والا امام بارچی، بعد والا امام بارچی خو لیکن امام دی و سیسٹم اعلان کئی، امام دی و سیسٹم تعارف کئی، امام دی و سیسٹم جری کوي شروع کوي دی. اغا سیسٹم اغا جال اغا نظام د وکالاتو اجتهاد والا نظام دی. امام څه وکړل دغه دور کې؟ اجتهاد والا یو جال پیدا وکړلو. مختلفو علاقو کې خپل خپل وکیلان مقرر کړل، علما مجتهدین. هغه علماو ته امام ذمہ داری وسپارله چې تاسو ما طرف نه وکیلان یوئ، تاسو ما طرف نائبان یوئ، مجتهدان یوئ. اما څه کومې ذمہ داری وظایف جوړیږي خلکو نه وجوهات شرعیه خستله، خلکو ته عقیدتی فقهی شرعی مسائل جواب ورکوله، هماغه ذمہ داری زه تاسو مټو باندې کېږدم. لذا هغه دور کې امام حتی علاقې هم تقسیم کړي وي. تاریخ کې راغلي دي زه ته خیال شم تقریبا 4 علاقې جوړې کړي وي ټول د مملکت اسلامي چې کوم ځای کې شیعه مؤمنان پراته وو اوسېدل هلته. یوه علاقه بغداد مدین عراق وه، دلته یې خپل نایبان مقرر کړي وو. یوه علاقه قوم و همدان وه، دلته یې خپل نایبان مقرر کړي وو. یوه علاقه حجاز یمن و مصر وه، دلته یې خپل نایبان مقرر کړي وو. هر یوې علاقې و منطقې کې مستقل وکیل و مجتهد مقرر کړي وو. حتی خطوطی دی څه اوس گنجائش دی نشته چې ما عربی کې درته پړاو کړي وي، خو صرف ترجمه یې درته کوم اهم نکتې دي خطوطو چې امام به خپلو وکیلانو ته ستول. ما ورته هم نن سبا زمانې کې ګایډ لاین را کړی دی چې کوم خط باندې کوم لاین باندې پکار دی ته اوسې شیعه هغو خطوطو نه ما ورته پته لګېدای شي. امام خپل یې خپلو ویلی سخت هم که ډایرکت رابطه امام و امام پیروانو خپلو منځو کې ممکنه نه و، مشکلاتو سر روبرو وه.
ماسه غیبت فرض کیا نه و امام دا ذمہ داری ګڼله چې چونکه پیروان و شیعه و امام منظر رابطه مشکلاتو کې ده نباید چې امام و خپل پیروان و منظر رابطه کاټ شي ضعیف رابطه ویل نه ده مشکلاتو سویل نه ده خو بیا هم پکار ده جری وي نایبان مقرر که ز افسوس کوم ز غیبت کبرا کی څه کله امام مکمل غیبت پر دې تلاړ دی آیا دې ټیم کې امام ذمہ داری نه جوړیږي چې خپل وظیفه او ذمہ داری مجتهدان ته اوس پري په طریقې اولا جوړیږي د امام ذمہ داری ډیر خطر کې سي جوړیږي او دا مغا سیستم دی چې انم امام لسم امام او لسم امام نه شروع شوه دی د لسم امام دور کې مکمل طریقې سره جاری دی ایوه مجتهد ته امام لیکي وکیل ته ای وکیلا کچېرې تا ته څوک بلې الکې والا خمس راوړي نو ته هغه خمس ماته نه قبلوه هغه سړي ته وایه چې خپلې الکې مجتهد ته خمس یوسه اندازه ولګوه سبا لکه یو قسم ته یو کس یو مجتهد تقلید کې دی یعنی مقصد دا دی چې خپل مجتهد تقلید په مطابق خمس یوسه ته خپل مجتهد ته ویر کا نه ده نشي وړالتي وکیل ته ویر کا کوم علاقې کې کوم وکیل وي دا سیستم ده دا نظام ده د تشیع دا د تشیع بقا نظام ده دا د تشیع ضامن نظام ده دا نظام که نوی تشیع ته بقا و ضمانت نشي ملویدای لذا نن هم دعوی سره یو تشیع ته که بقا ور کړی دی تشیع ته که حفاظت ور کړی دی دا د اجتهاد او مجتهده ولا نظام ور کړی دی مداریان دي ته نشي ور کوي سیستم ته د تشیع ته حفاظت هغه کسان نشي ته حفاظت ور کوي چې هغه صرف دعوی کوي هغه خالی کسان وی عمل نه یوځي کې امام یې څه خلکو ته یې څه ایوی خلکو مدائن خلکو ته بغداد خلکو ته امام نائب ته خط لیکلی او ته لیکي څه تاسو ته نه دی پکار څه خپل تعلقات وکیل څه خراب کوئ مخالفات یې وکوئ تاسو ته نه دی پکار څه هغه سره مخالفات وکوئ هغه نه پیروي نه سرپیچی وکوئ او خپلو منځو کې یو بل وینه تاله کوئ نه دی پکار څه تاسو یو بل په خلاف پاڅېږئ پکار تاسو د پروردگار کو مرسه ده اتفاق و اتحاد ولغه مضبوطه سره ونیسوي مخکې وته څه ما تاسو باندې دغه وکیلانو دغه نائب اطاعت او فرمان برداري هغه شانته واجب کړی دی لکه څنګه ما اطاعت تاسو باندې واجب دی شته امام تاسو امام نه هم روایت شته چې الراد علیهم کراد علینا چا مجتهدان رد کړل هغه په خلاف پاتېدل هغه سې مخالفت وکړل هغه مو سره مخالفت کړي دي چا مو سره مخالفت وکړه هغه پروردگار سره مخالفت کړي دا شرک دی صلوات خاتم محمد و آل محمد تقریبا تاریخ کې مختلفو مجتهدانو وکیلانو د لسم امام نامې هم راغلي دي گنجائش تا نه سره به څوک کسو نامې ته خلم څه علی بن بلال بغداد و مدائن دغلقو کی امام وکیل ہو ایوب بن نوح حمد دغلقو کی علی بن جعفر ابراہیم بن محمد حمدانی تا طول علماء و مجتہدین و غداور کی اندغ ابراہیم بن حمدانی تا لیکی امام تا کم وجوہات شرعیہ و خمسونہ تا ترچی اگا خالکونا تا قبول کا تو دا تا خدای دی مشیعہ و نرزیشی او آغا شیعہ دنیا و آخرت کی موسی پروردگار وګرځي نزات اوس لګوای شو دغه ویلې دغه شو نه خالق سترګې پټي ویلې د شو نه کسي چې د اجتهاد نظام دا نن منګړت نظام نه دی چې دا جوړ شوی وي دا سلسله امامانو زندګۍ کې چې امامان زنده وخت نه قائمه دایمه سلسله ده دا یو تاریخي سلسله ده ایدی سلسله تاریخ کې ثبوت شته دي روایات شته دي خطوط شته دي امامانو وکیلانو مجتهدان شته دي هغه دور کې صلوات خاتم محمد و آل محمد خپل هم امام اندغه علما او مجتهدین او کردار حواله سره
ایدوی اهمیت و عظمت حوالی سرا روایت کیه روایت ده لولا من یبقى بعد غیبت قائمکم علیه السلام من العلماء الداعین الیه کچیر ده دولسم امام غیبت زمانی کی دا علماء نوید سدوی دا امامانو لیاری طرف تا خلقو تا دعوات ویر کئی والدالین الیه اماغوی لیارو طرف تا دا خلقو رہنمائی کئی دا نوید مخیئی والضابین ان دینه بحججین دلائل و برهان و ذریعہ سر دا پروردگار دین دا اہل بیت و دین دا علماء دی سے دفاع کئی مخیئی تو والمنقذین لزعفاء عباد اللہ من شباک ابلیس و مردته اندہ علماء دی سے ضعیف و سادہ کسان سادہ اللہ کسان دی ابلیس اگو پنجونا اگر رجیم و کسان و پنجونے رو بسیر خلصیویتنا ومن فخاء النواصب نصیبیان و پنجونے رو بسیم و شیعہ بچویتنا یا کوئی عقیدو حفاظت کئی یا کوئی دین حفاظت کئی اندہ علماء مجتہدین امام ایت لما بقی احدون ایچوک با دین باندے صحیح سالم نو پاتے شوے الا ارتد عن دین اللہ تو خدای دین نبہاری مرتد شوے و طلبو دا علماء کردار دے دا مجتہدین کردار دے دین حفاظت کرے دے ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب الضعفاء الشيعة امام یہی طول خالق بدین نواتلیبو اغوی باندې بده ایمان حقیقت مشتبه شوه و چه ایمان دی چی شده ویلیشی ایمان بلاس نواتلیبو ضعیف و شیعه و زلونه ایسا ولكنهم الذين يمسكون أزمة قلوب ضعفاء الشيعة لیکن دیمو علماء چکم دی دوی دا شیعه و ضعیف و شیعه و ظلون و مهار پر لاس کنی والے دے اگوی رہنمائی دا اندوی کئی اندوی لاس کی اگوی مهار دے رہنمائی و قیادت دا علماء و لاس کی دے مجتہدین لاس کی دے سا کما یمسک صاحب السفینہ سکانها لکه سنگی دا کشتے ملاح دا کشتے کشتیران چکم مالکی وی چکم کس دا کشتے آغا چلون کے وی آغا دا کشتے والا سپرو خلقو رہنمائی کے روانی کری دی کشتے کے داشت علماء حیثیت دے مجتہدین حیثیت اولئک هم الافضلون عند اللہ عز و جل اندہ علماء دی تو خود ایسا درجہ و مقام و فضیلت لری ذات اصل گواشو سے امام تقریبا دا داغا چکم اجتہاد والا قائمہ سلسلہ دے سننا پوری جرید داغے سلسلے تعارف دا سلسلات معرفی کری دے امام تو امام کری دے دیر افسوس خبر دے سبیر بیل یو منظم طریقے سرا یو باقاعدہ سازش پتہت عالمی سازش پتہت ہار علاقی کی ایران نوانے سا لبنان عراق و پاکستان ہر اشیاء علاقہ سکم جی کے اجتہاد خپل رول ادا کرے دے خپل رول ادا کئی اغازی کے اجتہاد پر خلاف منظم خالق اختادی کرو نہ کئی واقعا نا دسے دے اگا حدیثونا کچھر بیانشی دیر سخت حدیثونا دی سو اس ماتے کو اشارہ وقت سے شرک ہاں دا پوری دا کسان پروردگار امامانو طرفنا خیلی شیدہ مشرک کسان دی ویلی شتانی تاریخ کی انداغا برطانیہ سا استعماری پیر نوتا ویلی شی صحیح استعمار گر اندادے صحیح مسلمان زلالات تا سروستی دی انداغ روستی دی ویلی دا خو ملکو باندی برطانیہ قبضے ویلی ننخو امریکان نن رواتا امریکی کی ننا کم دا موجودہ حکمرانان دی اندہ بالاخرہ برطانیہ نا لوڑ دی انداغ انگلینڈ نا لوڑ دی آلتی دی باری کی دغلی دی چیو وقت کی آیت اللہ شیرازی بزرگوار چو مجتہد وہ برطانیہ تا ہیچو شکست نشو ویر کا والے اندہ آیت اللہ شیرازی مجتہد بزرگوار شکست ویر کو ایکی وی فتوا سا ایکی وی فتوا سا شکست ویر کلو برطانیہ تا گھٹنے ٹھیک نہیں باندے مجبور کرلا کلے ایچ برطانیہ کمپنے فیکٹرے دائرے وی موجودے وی عراق و ایران و اسلامی ممالکو کی فتوائے ویر کرلا چنن نا استان نشاو داغا سگرٹ و داشینا حرام دی سکلا آغا فتوا ویر کا ٹولو علماء و ٹولو مجتہدین و ٹولو چکم کا ذمہ دار کسان و دا فتوائی ہر چیتا ورسا والا ٹولے کمنے فکرے ناکام اکڑا لی نباد دوی پیجندل سے اجتہاد و مجتہدین دی چیشی تویلی شی
دا هغه سلسله ده، دا هغه نظام ده چې طاغوت نظام هر وخت کې چیلنج کولی شي. مگر ایران کې څه د دین و مذهب و اسلام تابوت تیار، میخونه ورنه ټکوالی شوي، دفن ته تیار شوی و چې د اسلام مذهب و مکمل دفن شي. دین نما نه وه، دا د چا کارنامه وه، دا د هغه مرد بزرگ امام خمینی رضوان الله تعالی علیه کارنامه وه چې شکست ورکو عالمی استکبار ته. دوی پیژندلی دي، دغه نظام یې پیژندلی دی، مجتهدین یې پیژندلی دي، دوی د طاقت نه خبر دي، د قدرت نه خبر دي. لذا دا یو عالمی سازش، یو عالمی پروگرام په تحت هر چېرته داسې عناصر افراد موجود دي چې هغوی کار، هغوی پیشه، هغوی مهم، هغوی منصوبه و پروگرام اندازه چې دغه نظام په خلاف کار وکړو پکار دی. امام داور هم لکه څنګه ته هم خیلی مشکلاتو سره روبرو وو، ګرچې زه تاسو ډېر وخت نه اخلم، مطالب خو زیات دي امام حوالې سره، خو صرف یو دو حکایاتو نه تاسو زحمتونه تماموم ختموم. یعنی چې امام بالاخره هر یوې شعبې کې امام متخصص دی، هر یوې شعبې نه علم لدني اسمت چې کوم یو پهلو کې وکسې امام یگانه و دردانه خپل زمانه دردانه و یگانه بوي. ابن سکیت یہی څه ډېر غټ عالم و، بالاخره فقیه و، غرور نه ډک، اندغ دربار عباسی واورځې تیار کړلو امام سره مقابلې دپاره. چې امام نه داسې پښتنه داسې سوال وکړي چې ذلیل کي، نعوذ بالله، شان کام کی، عظمت کام کی، عزت کام کی. امام 13 وستو څه دینه پښتنه وکړی وه. ابن سکیت امام ته مخ واړولو څه یا ابن رسول الله پښتنه ده نه کوم، دغه شي جواب راکا. دا ویلی د سیدی څه پروردگار عالم هر یو پیغمبر ته خپل خپل مختلفه معجزه ویلی ورکړي ده. موسی پیغمبر ته عصا و ید بیضا ویلی ورکړه، عیسی پیغمبر ته د مردگانو زنده کوله و بیمارانو ته شفا ورکوله معجزه ویلی ورکړه. پیغمبر اکرم ته ما و تاسو پیغمبر ته د قرآن والا فصاحت و بلاغت نه ډکه معجزه و شمشیر والا معجزه ویلی ورکړه. څه فلسفه امام ډېر متین و ساده و واضح و الفاظو کې ورته جواب ورکو. ابن سکیت دی فلسفه دغه دی چې پروردگار غوښتل چې هر یوې زمانې حالاتو په مطابق هغه مغرور کسان، هغه شی و هغه علم و هغه فن چې کوم خلک ورباندې غرور دغه نه پاسه بل څه شی شته هغه ته شکست ورکړي. موسی دور کې چونکې جادوګرۍ و سحر غلبه پیدا کړي وه، خلکو سحر چې کومه د پروردګار و معبود حده پورې منلو، موسی پیغمبر ته پروردګار عصا ورکړله، ید بیضا یې ورکړلو چې هغو سحر و جادوګرانو توړ ورسه وشي. اندیشان سره عیسی پیغمبر زمانه کې چونکې طبیبان و پزشکان و ډاکټران و معالجان پیدا شوي وو، علاجونه به کول، دعوې به کولې چې مړي زنده کولی شو. عیسی پیغمبر ته پروردگار عالم دا معجزه د خپل زمانه حالاتو په مطابق ورکړه چې دغو خلکو توړ ورسه وشي. اندیشان سره مو پیغمبر ته چونکې شعر و شعر و فصاحت و بلاغت و شمشیر بزه دور و دوران او دی باندې خلکو غرور کولو، پروردگار عالم هم خپل زمانه په مطابق معجزه ورکړه تا دا څه هغو عرب و مشرکین قریش ته شکست میلو شي. دای فلسفه و دای حکمت و پروردگار معجزه ورکول مقصد من داره څه خلق قائل و قانع کی دغه خبره تا څه کچیر حق ده خود دغ نبی و پیغمبر لیاره و عین حق ده را شد اختصار کړي. خوب امام مدینه کې هم دور تیر کو، برداشت نشو که مدینه نه امام دوی سمیراتا تاریخ ده بالاخره تفصیل ته نڅم روی غوښتلو مجبوری کړلو سمیراتا امام راغلو. سمیرا کې ډېر زیات امام چونکې سمیرا والا علاقه فوجي علاقه و چاونه ودا، چاونه کې امام زندگی شروع کړل.
دلته هم امام قرار نه پرېږدولو. بار بار به امام په باره کې شکایتونه راتلل، اسلحه د جمع کوي، کسان د جمع کوي، شیعه د جمع کوي، بغاوت ونه کی، انقلاب ونه کی. بار بار به امام خونی باندې هجوم کېدو، راتلل به ورته، کور به تلشی کولو، امام به بتللو دربار ته. صرف یو حکایت یہی چې اندغو حالاتو کې واورېږي دربار کې عیش و نوش و عیشی شروع دی، شربونه کبابونه دي. شکایت راغو متوکل ته څه امام اتا په خلاف پروګرام شروع کړی دی، بغاوت اراده یې کړې دی. فوراً کسانو ورپسې واستول څه امام حاضر کوي، لسم امام. کله کسان لاړل امام یې راوستلو تک و تنها. کله خلیفه ولیدلو امام کېنولو ځان سره، اول ورته یې څه شراب و جام ورته پیش کو، شراب وچېکه. امام د ورته یې څه نه مو خاندان عصمت و طهارت دغو شیانو ډېر وریایو، مو د آیه تطهیر مصداق یو، مطهر و مطهر یو، مو دغو شیو سره تعلق نشته دی. اغه نه بعد امام ته ویله څه شعر و شاعري لږ ورته وکړه، لږ اشعار ته بیان کړه. امام د ورته یې ما شعر و شاعري څه شوق نشته دی، شعر و شاعري خوند نه کوي. دی اصرار امام انکار، بالاخره امام مجبور کو څه اشعار په کار دی ماته وایي. خو امام هغه تاریخي اشعار ورته ویلي دي که چېرې نن هم ما ورته دا اشعار ځان دپاره نمونه و آینه وګرځوي، ما ورته زندګۍ ورسره برابرېدای شي، ما ورته خط ورسره تېرېدای شي چې کوم خط باندې په کار دی زندګۍ مو روانه شي، خپله روان شو ورباندې. امام هغه اشعار ورته وویله چې دربار کې شرابیانو نه شراب وغورځېدل، هغه خواب غفلت کې خوبیولي کسان یې بیدار کړل. تاریخ کې امام ایوا د غفلت خوب نه بیدارۍ ګنټۍ ولګوله خلکو ته. څه غفلت کې خوبیولو خلکو، هر کله څه غفلت در باندې ډېر غفیل شي، ډېر در باندې غالب شي، بیا د اشعار لګي ما ولا تکرار کوي، لږ ځان سره ولولي. صرف هغه اشعار د طالب علم تاسو زحمت تمام. امام ورته اشعار شروع کړل. امام ورته یې باتوا علی قلل الجبال تحرسهم غلب الرجال فما اغنتهم القلل. ترجمه یې درته کوم ساده الفاظو کې. څه دغه بادشاهیانو مقتدر و طاقتور حکمرانان څه الوړو الوړو اغرو باندې سرو باندې ناس وو، تحرسهم غلب الرجال، طاقتورو کسانو محافظانو ګارد والو د دوی حفاظت کولو ته ویلوړو. فما اغنتهم القلل. امام یہی څه لیکن اغو الوړو کیلو، اغو الوړو غرو سرونو دوی ته حفاظت نه وي، کو فایده یې نه وي ویلي. مخکې امام یې څه واستنزل بعد عز عن معاقلهم فدعوا كفرا یا بئس ما نزلوا. دوی الوړ مقامونه ډېر وخت بعد درکشو لاندې راغلل. چېرته راغلل امام یې څه فدعو حفرا، داسې کندوانو ته جوارو ګودالو ته ورولوېدل، یا بئس ما نزلو، داسې ځایونه او مقاماتو قبرونه ګودلونه ورڅه نه یې خوښول. خلیفه او بادشاهیانو دربارونه، کخونه، قصرونه، محلونه، بنگلې، عیش و نوش، ګارد، حفاظت والا، محافظان، نوکران، چکران، دین انسان اخ قبر تا گودال تر ولیگی چی ته خو خیر. مخکې د امام ورته یایي څه أين واستنزلوا ناداهم صارخ من بعد ما قبروا أين الأصاور والتيجان والحلل. سکلی خاور ته وسپرل، اغناست فریادونه شروع کړل أين الأصاور، چیته دی آغا لسونو بندونه دستبند سا بنگړي سونو والا از زیورات چشول و تیجان والحلل، چیته دی آغا د سونو والا تجونه تاسو بچواله تکبر به مور باندې کولو، والحلل چیته دی آغا لباسونه فاخر تاسو بغستول تکبر نه ډاک بووي چشول.
مخکې موقیت این الوجوه التي كانت منعمه چیته دی هغه چهره و مخونه څنګه نعمت و ناز و نعمت و کې آسایش و کې رفاه کې نعمتونو کې غرق و ډوبو تشول هغه مخونه من دونها تضرب الاسقار والکلل هغه احترام کې به پردې لګې دي هغه احترام کې به خادمهن ویلاړو پردې به لګې دي دومره احترام لرله او چهرو فافصح القبر عنهم حين سألهم تلك الوجوه عليها الدود يقتتل جواب چوک نشي ورکوای ایسه جواب چوک ورکی کابر به جواب ورکی کابر به وای څه اغا کومي چهره توي اوس پختنه وکړه اغا چهره اوس قبرو کې پراتی دي او مختلف قسم ته حشرات او مختلف قسم ته لړم لټکی اغا اوس لګیا دي هغه باندې جګړې د کوي هغه چهرو خړلو باندې اخته دي جګړو باندې اخته دي مختلف قسم ته حشرات او کیړي مکوړي وو قد طالما اكلوا دهرا وما شربوا فاصبحوا بعد طول الامل قد اكلوا ایس ډیر لمبا چوڑا ټیمه پوری دوی وخوړل و چې کل دغه چهرو دغه کسانو خخوره کنه خچې کونه وکړل فاصبحوا بعد طول الاكل قد اكلوا دوی هر څو خړل خونن دوی خپل د مختلفو قسم ته چونجه او مختلفو قسم ته حشرات او خوراک جوړ شي نن دوی خپل خوراک ګرځېدلې دي مخکې به دوی هر قسم ته شي نه خړل دنیا کې هیڅ قسم ته میوه او خوراک نه او پاتې شوی څه دوی نه خړلې نن دوی خپل خوراک جوړ شوی دی بل چا د پاره یو صلوات خادم محمد و علی وطال من كنزوا الاموال وادخروا فخلفوها على الاعداء وارتحلوا ایڅ دوی څه اموال او څه ذخیره او څه مال او منال جمع کړل څه بنګونه ډک کړل څه پلټونه واخستل څه اموال او مال او منال جمع کو لیکن ټول پرېږدول دیخنو ته پرېږدول زوایو نورو اولادو بالاخره خلخانه د خپل د دیر کې دي چې ډیر وخت پورې کده رام دوا کی سوچ او فکر دوا کی کولا پورې د پنځه کې ورور کو ویریږي یو کولا پورې کې د شکابر تاریخ شي فتحي تاریخ شي یاد شي کابر دا پوخ کی خطا بیا د نیول لګي سکله په ویر کې بیا تو خو 60 سال هغه ته ګناه وکړل حرام او حلال ورته جام کړل هغه د یو کولا پورته غام نشي کوله خپل ځان غاما انسان لګ خپل ځان سوچا انسان وږي ځ بل اخره لګیا يم چا د پرده سي خو نوي ته دا اعداوي دي خنوي بیا سوبل هر څه حرام او حلال ورته جمع کوم ایمان خپل ویر کوم دنیا د پاره دغه بچي او اولاد او چا د پاره بل اخره څه ورته جوړ کوم رستا ما خلیل اسلام چا امام سیئیت ازحت منازلهم فقرا معطله وساكنوها الى الاجداث قد رحلوا دوی چې کومي خوني وي که خونه بنگلې وي ویرانو کې تبدیل شولې ویرانی شوي دي اوس ویل خپلو کې نشته کنه ویرانی دي او چې کومي دي بنگلو والا کورو والا قصرو والا محلو والا ساکینین وو هغه اوس تیارو قبرو ته لوړ دي آلته پراته وطال من عمروا دورا لحسنهم ففارقوا الدور والاهلين والتقنوا ایڅ دوی څنګه خوني جوړ کړل تعداد څه وي حفاظت وکي لیکن لګ وخت بعد دغه خوني پرېږده ولې ګورستان ته او قبر ته نه لاړه واقعا انسان د لپاره بهترینه موعظه ده امام فرامین او اشعار څخه امام ولوستل لکه څنګه یایڅ یو ورځ هارون رشید شهر نه بهر روان روه تو کسی بهلول لیاره کې ده محافظینو غختل څه بهلول لیاره نه وغړی څه بادشاہ ته جسارت ونه کی هارون رشید دې څه پرېږه دا وای هارون دې څه بهلول ما تر اوري کله یې نږدې کو پښتنه تنا کا بهلول څنګه احوال کرسی نه بعد بهلول ته دې چې بهلول نصيحت او واعظ تر وکا سواز نصيحت تر وکا بهلول د ورته ایڅ واعظ نصيحت انداغه دې څه هذه قصورهم هذه قبورهم نږدې قبروناو یو دیرا پرتاوا نږدې یو سرتا محلات بچیانو کسرونو
اشاره ورته وکړه هذه قصورهم هذه قبورهم، هغه قصرونه محلونه بنگلې څړانګې شوي دي، هغه قبرونه څنګه جوړ شوي دي. بهترین نصیحت د موت، بهترین موعظه د انسان لپاره. بالاخره انسان اخشی پسې وابسته شي، اخشی پسې زړه ولګوي، اخشی پسې تعلقات جوړ کی، دوستی ورسره کی سره قائم و دائم و پایدار شي، پاتې کیدونکي وي. تا او تا پاتې شي، تا پاتې شي، نه څه هغه پاتې شي ته ونه لاړ شي، نه څه هغه خرابېږي تا خرابېږي. عزیزانو، لذا د دنیا دومره ارزش و قیمت نه لري چې انسان دی دنیا د پاره خپل اخرت برباد و تباه کی. لکه څنګه اشاره مده توکړه لڅ امام به بار بار دربار ته بتللو،